علم تصوف چې دیتا طریقت هم وای دیتا تزکیه هم وای دیتا علم السلوک هم وای دیتا علم الاحسان هم وای دا ټول مختلف الفاظ دي د تصوف د پاره د هغه متعلق ما دا عرض کړو اول تصوف وایستا تصوف بلکې منګه علما طلبا چې اکثر یو پنو کتابو انو منګه استادان موږ ته وایي چې هر علم لا بودی وي د امور ثلاثهونه یعنی هر علم هر فن کې چې ته کار کې نتا ته دریو سيزونو پته پکار ده یو دا غسیس تعریف چې تاغو پیژنې چې هغه څه شی دی دویم د هغې موضوع چې ته به په هغې په څه باندې لګیا یې او دریم د هغې غرض و غایت فایده مقصد یې څه دی دا ته څه لګې تصوف د تصوف نه چې کوم خلک انکار کوي هغې اصلا د تصوف په تعریف باندې نه پوهېږي هغې تصوف بنیادي طور پیژندلی نه دی او دې د وجې هغې په تصوف باندې اعتراضات کوي علما مشایخ د تصوف تعریف کوي هو علم يعرف به احوال تزكيه القلوب دا داسې علم دی چې په دې کې د زړه پاکي هغه به څنګه کې د هغې پہچان راځي وتزكيه الاخلاص او خپل عمل خالص الله لره کول وتعمیل الظاهر والباطن او د خپل ظاهر او د باطن اصلاح کول اعمال ظاهری وی که باطن دا تصوف تعریف ما کړو د تصوف موضوع دا د زړه صفائی د چې د انسان د زړه صفای شي دا څومره اولیاء بزرگان چې لګیا دي دا د زړه په صفای باندې لګیا دي چې دای د خپل سالکینو زړه صفاکي او د تصوف غرض و غایت دا چې دنه د خدای محبت دی زړه به دومره صفاکي چې بعد په دې زړه کې یو الله پاتې شي دری عالم یقیدانم کہ لا محبوب الا هو لا مقصود فی الکونین لا مطلوب الا هو ستا مطلوب ستا مقصود ستا محبوب دا اللہ شي دا ګوره څومره پاک علم او دې نه وڅوک انکار کوي خدا چې انکار کوي د تصوف په تعریف باندې نه پوهېږي د تصوف بنیادی مقصد دا تزکیه القلوب دی د زړه پاکي ده الله تعالی په قرآن مجید کې په سوره شمس کې په یو ځای کې الله یولس قسمونه خوري یولس قسمونه په قرآن مجید په بل ځای کې داسې نشته بل خبره ته داسې نشته والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يعشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها لو الله جوابي قسم قد أفلح من زكاها کہ کامیاب شو آغا سڑے من زکاها چاچه دا خپل نفس تزکیه وکړه چاچه دا خپل نفس دای پاک دا خپل نفس ګوره دوه څیزونه دي یو رذایل لی بد اعمال لی یو فضائل لی ح اعمال لی دې د رذایلو نه ځان ساتي او دا خپل نفس
دا په فضائل باندې منور کوي دا تصوف دی تصوف دو قسم اعمال لیږي یو اعمال ظاهری دي یو اعمال باطنی دي اعمال ظاهری مزد روزه ده حج ده زکات ده صدقات دا ظاهری اعمال دي په ظاهری اعمالو کې ډیر داسې دي چې دا غي الله حکم کړی اوامر دي هغه بکې ډیر داسې کارونه دي چې هغه نواهی دي الله دا غي نه منع کړی دا هغه باندې اوس دا غلا باندې کې دبل حق باندې بدکاری باندې کې شراب باندې کې دا ټول اعمال ظاهره دي او دا قرآن مجید او حدیث په تفسیر سره بیان کړی دي او فقهاو دا غیر مسائل راو باسلی دي چې دا فرض دي دا واجب دي دا جائز دي دا ناجائز دي دا اعمال ظاهره دي د دې اعمال ظاهره بحث او فوق او مسائل دا فقيه سره بیانې هغه ته علم الفقه وایي په فقه کې دا مسائل بیانې یو سبا اعمال د باطن دي اعمال د باطن مثلا څنګه ظاهري اعمال دنه دا زړه دي دا یو ځل د دنیا ده پدې کې خیالات راځي پدې کې احساسات راځي پدې کې جذبات راځي اوس کم احساس دا جائز دي او کم ناجائز دي کب کول پکار دی کم نظر منا کول پکار دی چا سره وا ور لکه یو سړی بل سره حسد کوي اوس حسد خو ظاهري دی اس نه کې دا پزړه کې دنه دې سوځي خدا دومره خطرناک شی دی نبی علیہ السلام وای ان الحسد یاکل الحسنات دا حسد د انسان د نیکه خوري راځي څنګه لکه څنګه تیزور یو بل اوج بالن وته لړکه او سوځي داسې دي کوي ختمه دارنګ یو زړې ځان اوچت غونی بل سپک ګوري کبر کوي انو علا حدیث کې راځي حدیث قدسی ده الله جل شانو فرمای الکبریا ردای لوی دا زما صادر ده او چې کوم زړې زمانه دا صادر راکاږي ان زو سر اعلان جنگ کو سور خطرناک عمل له اوس د باطینی بیماری دي اوس د باطینی بیمارو د ختمولو د پاره چې کوم عمل له عمل هغه ته علم التصوف د باطینی اعمال اصلاح دا فقيه نه کوي دا مزکی کوي دا شیخ کوي دا شیخ د طریقت کوي دا پیر سیب کوي او دې علم تا علم التصوف او ما مخکې معرض کړو چې په خیر القرون کې ډېر خلکو ته دا یو لوی شوبه ده چې یاره وای تصوف الګ وای موږ ته په خیر القرون کې تصوف وخایا وای د تصوف نوم راته وخایا هغه عالم درکړي وي هغه ته دا لوی فلسفه راغلی چې یاره د صحابه کې تصوف چرته او په صحابه د نبی له سلام دور کې چرته د الله بندګانو تاسو نن اصطلاحات استعمالوي تاسو دا زموږ پلان کې شیخ صدا شیخ التفسیر دی دا شیخ القرآن دی دا چې دنو شیخ الحدیث دی ذات خیر القرون کې د الکابات ما ته وغه د چرته نه چې ته علم کې قرآن د کې ته وای پنځل علوم دی وای صحابه د پردا پنځل علوم لازم او نو لازم ولې هغه د رسول الله په صحبت کې پاتې کېدل ای عربيان او ډایرک علم زده کو وسنګه چې د قرآن د تفسیر لپاره د صحابه ته د علوم ضرورت نو د حدیث د بیانولو لپاره د دې ضرورت نو
ودارنګ د نفس د اصلاح لپاره هغه ته د دې طریقو دا اوس کوم اوراد دی په کوم طریقو باندې تصوف روان دي د ضرورت نو پر رب طرف ته رسول الله د زمانه د خلق لري کېدل نو څه کې په علومو کې ضرورت راغی دا څه دي کې ضرورت راغی قرآن مجید کې دا آیات په مختلفو طریقو بار بار راغلي دي الله فرمایي لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا الله احسان کو په خلق باندې چې الله باغی خپل عظیم الشان اخیری پیغمبر راولې دا کار وسی یتلو علیهم آیاتی دا الله آیاتونه هغه تلاوت کوي باغی باندې اوس کوم زړه تلاوت کوي آیاتونه الولی دا القاری المقری دي ويعلمه الكتاب چې تعلیم د کتاب ورګي هغه مفسر دي ويزكي چې تزکیه کوي هغه مزکی دي شیخ د طریقت دي والحکمت یو معنا حدیث ورګي هغه محدث دي شیخ الحدیث دي واستال کعبه دا زمانه کې ارسطو دارال هم تکرنګي علم التصوف هغه زمانه کې صحابه او رسول الله د سینې نه ډایرکټ پیدا حاصلو اوس چې زمانه تیر شو حالات بدل شو هغه د پاره مشایخ دا طریقې مقرر حدیث کې راځي او د قران مجید آیات هم دي الله فرمای چې كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون الله وی د دې پزړو باندې ځان خطل لري پس باندې بما كانوا يكسبون پس او دا چې دې په کسب کو دې په کوم عمل کو پته ولګی دا چې خپل الله وی في قلوبهم مرض د دې پزړو کې مرض دی دا مرض د ځان سره پیدایشي نه دراوړي دا چې دنیا د دې رااله د کوم اعمال او کرتوتونه وکړي هغه سره د پدړه باندې څنګه لګي ځړه باندې مرض راغی د احادیث ډېر له ذخیره بده موجوده ده چې پاره کې نبی عليه السلام دا فرمایي چې پدړه باندې مرض لګي پدړه باندې څنګه لګي اوس د زړه مرض او د زړه څنګه دا قران مجید نه ثابت ده دا احادیث نه ثابت ده لہذا چې زړه باندې څنګه لګي زړه باندې مرض لګي د دې زړه د ځنګ او د مرض د دې ختمول دا به لازمي او د دې مرض د هغه علاج کول څنګه مرض ته قران او حديث اشاره وکړه انو د دې چې څنګه مرض دا کار د قران شناعت ذکر کړو د دې علاج لازم دی هغه علاج به دیني او د دین شوبې او د زړونو د مرض چې په کومه شوبه کې علاج کیږي هغه شوبې ته علم الطریقت او علم الاحسان او علم التصوف وته او د زړه د دنیا دا سیدا دا هوې د ټول علوم د پاره د ټول نظام د پاره د زړه مرکز د مرکز نبی علیہ السلام یو حدیث کې فرمای الا ان فی الجسد مضغه خبردار باندې زړه کې یو زائد یو غوخه ده اذا صلحت جسد كله کله چې د زړه د غوخه برابر شو ټول جسم به برابرۍ واذا فسدت جسد كله او کله چې دا غوخه خراب شو د ټول جسم به خرابيږي الا وهي القلب خبردار هغه څه دی هغه زړه دی نو د زړه اصلاح چې په کوم علم کې کیږي آیت علم التصوف د قران مجید بل آیات ته الله فرمایي وزرو ظاهر الاسم وباطنه تاسو ظاهري ګناونه پرې دی او تاسو باطنی ګناونه پرې علماء فرمای مفسرین فرمای
چې ظاهري اسم خدا ظاهري ګناهونه مخامخ کاری دروغ دي چې دنو د بل مال ول دي ځا ګناهونه ښکار دي هو باطن او باطني ګناهونه دا د زړه سره تعلق ساتي د دې تعلق دا د زړه سره دی ډېر داسې خبرې دي چې باطن سره پټ سره تعلق ساتي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نوې وای ما د دو جهان سردار د آقای نامدار د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم حفظت وعاین ما دې دوه برتنې واغستې د علم یو ستاسو کې خواروبو کچاري دا بل ما خور ک کنه ان تاسو به ما مړ کړ ادا سي خبرې دي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله وفات شو نو عبد الله ابن عمر سے په قبر باندې ودرېدو او عبد الله ابن عمر سے په قبر باندې وې چې نن د علم په لاسو یې څوک نه هي خوښ شوی د علم لاسي سیوي په لاسي څوک نه خوښ شو یو یې سپاتې شو صحابه په دې خبره باندې دا ډېر خو نه غړل چې عمر ځان سره نه هي سي د علم وړي رضی الله عنه عبد الله ابن عمر سے پوښ عبد الله ابن عمر سے وتوي د دې علم نه مراد علم د صلات او علم د صوم علم د حج او علم د زکات نه دی د دې علم نه مراد علم بالله دی دا علم بالله دا تصوف دی دا طریقت دی او دا احسان دارنګي حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي چې ما د نبی علیہ السلام دا او یا بابونه د دین زده کړی او پټي دا باطن علم دی او دا باطنی علم ته علم تصوف د تصوف د پاره بل دلیل اهم دار مګر دی طالبانو ته په علم کې درس نظامي کې کتاب او نخبه الفکر وته اصول حدیث کتاب دی دا هغه کې د متواتر تعریف کوي نو متواتر هغه دی چې هغه د پاره ډیر طرق وي ډیر خلق هغه ذکر کړي وي عدد معین په هر زمانه کې اوس تصوف دا علم دی چې د دې زمانې نه والی د خیر القرون پورې په هر زمانه کې یو دونا بلا ګورو اولیاء او بزرګانو د علم تصوف کی کسب کړی بلکې زموږ استاد سے مولانا حسن سے رحمت الله علیه ایو فرمایل چې تو وګوره چاله چې الله تعالی د دین کار اغسته یا تصوف سره ټاچو هغه یو شیخ اصلاح کړی دا هغه وخت د دین کار کړی حکیم الامت زموږ د سلسله لوی شخصیت دی حکیم الامت مجدد ملت شاه اشرف علي تھانوی رحمت الله علیه دته د تصوف مجدد او امام وته وي دله چې الله کبکار اغسته دی په نږدې صدو کې دغه مثال نه ملاوي حکیم الامت مجدد ملت شاه اشرف علي تھانوی سے کتاب شریعت اور طریقہ باقی کے حضرت تانی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ تصوف دا د دین روح تے روح دا د شریعت روح تے کہ تصوف نی ان استاد دین مذہب ہے استاد دین خوان بنی علا کل حال تصوف ډیر دلائل ہو د تصوف متعلق اکبر الآبادی شاعر هغه ډیر خپل تجزیه کړی دا اکبر الآبادی وای سنو دو ہی لفظوں میں مجھ سے یہ راز سنو دو ہی لفظوں میں مجھ سے یہ راز شریعت وضو ہے طریقت نماز وإذا دا بتو خبرو کې خلاصه خلاصه دا
یو غاړه ته شریعت ته د او د اعمال کې یو غاړه ته تصوف په طریقت ته وای د شریعت مثال لا پشان د او دسته او د طریقت مثال دا پشان د روز ده شریعت در محفل مصطفی په شریعت کې با تبا د رسول الله د محفل د قال الله او د قال رسول خبرې کې طریقت عروج دل مصطفی طریقت سدوي چې بدل باندې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عروج راشي شریکت مه صورت فتح بدر بشریعت کې بتاتا د بدر د فتح خبره کوي د جهاد خبره کوي د طاقت خبره کوي طریقت مهمان ہے شک صدر په طریقت کې با تا د شک صدر دو رسول الله صلی الله علیه وسلم د سینې اصلي دو د انوارات او خبرې کوي بیا وای شریعت میں ہے کہ کیلو کالو خبیب بشریعت کے بات سکے قال رسول اللہ دا بوائے طریقت میں ہے حسن و جمال حبیب او پا طریقت کے بعد تد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن او جمال خبر کے آخرہ کے آغا جبا خبر کے آغا وہی نبوت کے اندر میں دونوں ہی راز نبوت کے اندر میں دونوں ہی رنگ دا نبوت دا نبی علیہ السلام پر جوان کے دا دوارا رنگونا موجود دی دا شریعت تے دا طریقت تے حبس ہے صوفی و ملا کی جنگ ملا سے اور صوفی سے بس ہے خطر یو وی سر تصوف تے او بل وی تصوف نشتره ولی نشتره تصوف خود زړه دنیا سے پاکول لی زړه قلب المؤمن عرش الله زړه د مؤمن د الله عرش ته عرش او سمرا معرفت ربانی چې راځي او دا زړه د هغه د پاره مرکز دی ورته تو کسان ته یو دنیا جوړي د زړه او د بل دنیا روانه په شکل باندې په اعضاء باندې ته یو شان ښکاری په پاغی کې د زمکه او د اسمان پر کې خلک غلا د کوم انسان د زړه دنیا چې جوړه نی مولانا رومي مثال ورکړي د کافر قبر دی د پاسه په خپل څنګه مرمر لګیدلی دي د پاسه په خپل ګلونه پراته دي او دنه پکې اور دی او غذاب دی او بل اړه د یو آل الله د ولی الله قبر دی او پای کې دنه انعامات په بظاهر روان دي او د کم سړی د زړه دنیا هی ټوله نه د تصوف سره نه لګیدل د دې مثال هم دغه د کافر د قبر دی ظاهری تور وړي خپل کپڑے اچولي ډیر بوټ سوټ وای هو د زړه دنیا بیروان او د آل الله بظاهر بتدا ویني چې دای جاړي او دای په تکلیف کې دي شاعر وای شاکی مختار سے وای زندگی پر کے پائی گرچہ دل پر ہم رہا زندگی پر کے پائی گرچہ دل پر ہم رہا ان کے غم کے پیز میرے گھر غم میں بھی بے غم رہا وای ماتے پر کے پا زندگی ملاو شوا دی مثال لا سے دے یو الله ډاکټر سی والله د مرکز منوره مطلب کی دا ډیر وی اهل الليل بالليل الد من اهل الله بالله اهل الليل چې خدای ته د شپې ودرېږي کوي جړاګانې کوي دا کوم خلک په خرمستو کې لګیا دي دا غیر په شل درجه چت په مزو کې اوس یو اهل الله جاړي الله ته جاړي اته ما جاړه ته په خپګي کې دا جړه سترګې اوخ کې والو چې نه هغه سکون دې کې ملاويږي دا خدا سره دی اوسړې شامي کباب خوري تی شامي کباب دي تیزه بریانی دا تیز مرچ ته ټوکی اوس هغه تخریه سمره لذیذ دی اوس ترګونه اوخ کې راځي ته په پلیټ لرکې
دا آل الله دا جڑاگانی نبی علیہ السلام فرمائی اللہ مرزقنی عینین اطالتین تسکیان القلب بذنوب الدم اللہ متا داسی سترگی نصیب کی چراغین استاد یاری اوخ کی بئیگی اللہ دے زمین داسی سترگی نصیب کی علا کل حال دا کیفیات دا ظلو جوڑی دل دا کار دا تصوب دے تصوب مقصد دا نے دے گو رجی چتا یو شیخ سر بیعاتو کو آنو اغبتا لتاویزو لکی آبا دا دمو کی دا تصوب دا مقصد دا دے عملیات با توخی یا چی دا نوڑیری وزیبی بدل در کی نا دا طول دا سی طریقی دی و دا سی ذاتی خبری دی دا تصوب بنیادی مقصد دا نفس اصلاح دا دا زړه اصلاح دا پزړه کې چې ګنده خبرې دي هغه لري کول دي او کوم فضائل چې دي هغه حاصلول اوس دا علم او دا تصوف او د زړه د دنیا صفا کېدل سوال نه پیدا کیږي چې دا بغیر د یو مربي نه وشي دا تش په کتابونو نه کیږي یو سړی ډیر کتابونه وایي ګوره یو سړی د میډیکل کالج کې دی او په میډیکل باندې چې څومره کتابونه لیکل شوي دي هغه ټول وایي اسې دی به څوک ډاکټر ومني چې څو پورې ته پریکټس نه کړی دی عملی دنیا ته تللی دی یو سړی درزي دی د درزیتوب بلا نمونې وکتې او مختلف ډیزاینونه ګوري دا به داسې جوړه دا خو چې څو پورې دی په خپله یو استاد سره ناشوی نه دی او د ماشین چلولی نه دی دی به درزي شي و د دنیا یو کار و دا د بغیر د استاد نه نه کېږي و د زړه تزکیه چې دا دومره لویه دنیا جوړول دي دا به بغیر د یو شیخ نه د یو مربي نه څنګه وشي لہذا د نفس د اصلاح دپاره دا لازمه ده چې ته د چا د شیخ په لاس کې ته یو کامل شیخ د هغه ځان له انتخاب وکړې ته ځان له یو کامل مصلح او مزکي وګورې او چې څو پورې تا ته کامل مصلح او مزکي نه ملاویږي حکیم الامت مجدد ملت شاه اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکي چې یو 15 وخته مسګزار سړی ني پابندای سره چې مسکي وای ته بازار له مصلح وګرځي او د تبوای چې خدای د رضا د پاره ته زما اوري او ته چې زما په ذات کې کومه غلطای ویني نو ته ما تاغه وایا زبداغي اسلام وای ان شاء الله الله بستا په دې باندې اصلاح نصیب کړي بعض علماء لیکي چاته مصلح مزکی نه ملاويږي نو دې د پخوانی صوفیه او د حضرات او د کتابونو لري ګوري هغه نه الله تعالی د تزکیه کوي او زموږ استاد محترم شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی سے دامت برکاتهم هغه مکتا په درسګاه کې اخیری نصیحت کو موږ ته دا یو نصیحت خصوصا کړو موږ ته یو بیٹا मैंने पूरी दुनिया चाहिए तो पूरा दुनिया के गर्जी दले زټلوی اولیاء ولتله ژوندو لتله مړو لتله وای मैं इस नतीजे पे पर पहुंचाओ چې د نفس د اصلاح لپاره د حکیم الامت مجدد ملت شاه اشرف علي تانوي رحمت الله علیه د ملفوظات او د مواعظ نه بل بهتر سیس نشته او چې کوم خلک تعلیم ابتدي علماء طلباء دي او ایدا د تانوي رحمت الله علیه مواعظ شروع کی دا غي ملفوظات شروع کی نو په سر کې هغه ملفوظات هغه ولا خود نه ولا دا رو زکه چې شیخ زیبی ته کله د ما دوره حدیثو اوس طالب او عالم سره په دې پوي یا ملګری په دې سره پوي وای موږ به په دوره حدیث کې به ما سبق وی
وای ما به فتح الباری او عمدة القاری دا دواړه به ما مستقل وسره کتل. اوس فتح الباری او عمدة القاری مدرسین نشي کتلی وسره. وای دا به ما په طالبای کې پوره کتل. دواړه د عربی غټي غټي شعري دي د حدیثو. وای په دغه ټیم کې چې ما به عمدة القاری او فتح الباری کتو، ما وجه د تاریخ معاصر کتل ما ته خود نه راکو. وای ما نه یو ځل پلار تپوس وکړو چې ته ګورې مې آوجي څنګه؟ وای ما ورته وویل چې فن خو نه راکوي. وای ما ته بیٹا تمہیں ابھی علم کی ہوا بھی نہیں لگی. چې د تاریخ په مواعظو ته تنګېږي تا باندې لا د علم هوا هم نه راغلی. علا کل حال دا مې د ډېر لوی شخصیت د عمر تجربه وي. موږ ته وی پہلی یہ بات میں عقیدت سے کہتا تھا، ابھی میں عقیدت سے نہیں، میں بصیرت سے کہہ رہا ہوں. چې د نفس د اصلاح لپاره د حکیم علامه شاه اشرف علي تانوي رحمت الله علیه د مواعظ نه بل بهتر سي نشته. علا کل حال د نفس د اصلاح لپاره بځان له یو مزکی ګوري او دا وجه ده چې لوی لوی خلک چې د هغوی په دنیا کې نن نوم دی، هغوی د تصوف میدان کې کار کړی دی. یو ځل مولانا رومي رحمت الله علیه ډېر لوی شخصیت تیر دی او د کتاب له الله دا قبولیت ورکړی چې علما فرمایي چې د قرآن مجید د بخاري شریف نه پس 3 نمبر کتاب دا مثنوي د مولانا رومي دی. د اشعارو کې د الله معرفت لیکلی دی. د به یو شعر ولیکو د به دا به زه څنګه لیکم، دته به د اسمان نه آواز راغی عتیبي دا خو ته نه لیکې، دا به در باندې موږ لیکو. دی شهزاده و، دا د باچا زوی و او ښه علم وله الله ورکړو او په مسند درس به ناستو، په زرګونو علما طلبا به ورته ناست دې درس باندې ناستو. دته شیخ شمس تبریز رحمت الله علیه ولا راغی. چې راغی انو شیخ شمس تبریز داسې ملنګ جامو کې انو دی ورته وایي چې مې کنم ته څه کار کې؟ انو دې مولانا رومي ورته وایي آمې کنم که تو نه دانی. ملنګ په آرام کښېنه، زه چې کوم کارونه کوم ته په هغې نه پوهېږي. اوس درس و تدریس کوم، ما ته علما ناست دي، ته ملنګ سړی ډډې ته کښېنه. انو شیخ شمس تبریز ورته غږ ونه کړ. چې غږ یې ونه کړ داسې ډډې ته کښېناستو. انو مولانا رومي چې سبق میاشت کې وقفه شوه انو اودس لرم انو کا طالبان ول په کتابونو باندې صادر واچو وقفه له شل منټه کتابونه پراتو او هغه زمانه خو د چاپ نو کلمې نسخې وي. دا شمس تبریز لړ او د مولانا رومي کتابونه چې کوم پډکس پراتو کنه غیر اوچت او راځل ټول ولا طالب ته لاړ او هغه ته دا د سوق زما ټول علم دې ډوب کو. انا شمس تبریز ودې استاد علم چوبو ته لاړ شو ختم شو. انو شمس تبریز رحمت الله علیه راغه او طالب تلاش کوي کتاب راوځي ډاډ ورکی دوړي تیږي لون نه ده. او هو مولانا رومي چې دنو بس متاثر شو انو ورته وی حضرت زه داته مې اوسنا خپل سبقونه ختم کړل او بیا لړ او بیا د مولانا رومي نه الله مولانا رومي جوړ ک په دنیا کې یو لوی نوم دی. خپل وای چې مانه به مولوی نو جوړ شوی چې څوک پر ما د شمس تبریز په لاس کې لاس کوي. امام رازی رحمت الله علیه امام فخر الدین رازی ډیر لوی شخصیت تیر دی. د انګریزانو په کتابونو کې دا غنوم دی، ساينس موجود ساينسي کتابونو کې د فزیک بایو کیمستري کې دا غنوم دی. او دل الله د غضب علم ورکړو، د غضب علم د بخوب لیدو چې زما په دې جسم کې یو دنه بلا ده. چرته یو ملګری او داسې نیک انسان هغه ته ویره ته تا وینم او ته سیبا تعالی لاړې نو علم درکړي په زرګونو علما ته ناشتي هغه تا کې ډیر لویواله عجب درکې چولې دي. انو یې سبق وای د دې علاج دار شیخ نجم الدین کبرا لمزي شام ته بده هغه نه بیعت کې به اصلاح کوي بده روان شو.
چې دې روان شو په لار ځي دا نفس ته ځان نه سلی باندې جوړ کړ دې ملنګ به یو کپړې به جوړي رنگارنګ ته تصوف کې ګور په زرګونو عالمان طالبان د تناسو د دین کار دې پرې ولدا نفس ته وینا هر کتاب ذلیل کوم زمبا خیر دې لړ چې لړ د نجم الدین کبرا رحمت الله علیه خانقاه ته ورسید چې ورسید د خانقاه نه بار د او د اسمات ځای هغه کې دا لوټي موټي پرتی اوس هم د ملنګ بابا جمعات سره خوا کې چې وتی لوټي پرتی انا هغه داسې چلو کو چې هغه وی نفس ته وینا ودان نه ده ورسې لګی علاج دی وکم انو خلک به راتل انو ته بوله لوټي ماتول او د اسمات له لوټي ورته شخصیت غارو دی انو ورکول به لوټي داسې چلو شو چې الته د علم کلام یو مسله رااله چې مسله رااله په د علما ټول راجم څه سره حل نو هغه وی بای د دې علاج صرف یو عالم سره دی امام فخر الدین رازی په مقام رای کې دی هغه خط لګی نو هغه بدل جواب درکړي ته خدا کتب چې ټول عالمان راغلي دي خو ناس د جمعات په خلا کې انو قاصد هغه لا اجلاس پر خاصه نو خاتیولی کو قاصد روان کو دلا ډوډای موډای مخونه ټین باغستو دا قاصد چې ته دی ورته چرته دی ورته وی زم چې دنو دا امام فخر الدین رازی لزم او دا علما راځي مشي مسله نه حل کیږي هغه جواب راړو ورته وای ستا فخر الدین رازی سره کار دی جواب سره دی کار دی دغه ته د جواب سره کار دی وای راکه چې زدار ته پس پويږي وای زیدار لیکم کنه چې شیخ لیوړه هغه ته جواب لیکو چې ویلی کو شیخ نجم الدین کبرا په خپل خانقاه کې ناستو اته جواب ورغی چې ورغه ته اچھا درکو ورته وی دا بار دغه یو کس ناشته لوټي ماتي دا غرا کو شیخ نجم الدین کبرا را پاس او راغه وتا سلام ورته کوته والله بالله تعالی ما انت الا فخر الدین ته بل څوک نه ته فخر الدین او ته څنګه یو پیژنې ما ته خپل علم نو پیژنې تا نه بغیر بل څه نه و نو ولې نه راتلی وی حضرت ماوی چې ول دا نفس بل ذلیل کوم بیا به سره راځو خیر بیعت یو کو شخصیت شیخ وتعال سره منتقل کړ د زړه دنیا ولا جوړه دی راغی چې دی راغی وی کله چې د وفات وخره د شیطان سره راغی شیطان ورته وی فخر الدین ټول عمر د متکلم پاتې چې د خدای په خدای د دلایل وی راځي چې مناظره د شیطان وزره د خدای په خدای مناظره شروع امام فخر الدین څنګه قریب د وخت دلیل وای شیطان ولا ماته دلیل وای شیطان ماته 360 دلایل وته د خدای په ذات وي شیطان ماته دلته شیخ په شام کې د پر رای کو په میاس کې د یوې میاشتې فاصله و البته شیخ الله تعالی کشف وکړ چې امام فخر الدین څنګه د به تکلیف کړي چې دوه د دلایل وی دي دا کې شیخ کبرا چې دنو هغه چاردام کو لوټای دي سره او تیزای سره راو په بل دیوال وای فخر الدین بګورا ما خدا را به دلیل شناخت فخر الدین عادت وایا ما خدای په دلیل باندې لیدل خدای د پاره د دلیل ضرورت نشته دي دا کې امام فخر الدین وی ما خدا را به دلیل شناخت او په خپل باندې کلمه جاری شو سایو نګوره دومره لوی شخصیت چې نور باندې تمو د ټولو اکابر تصوف د عمل کړی دی الله تعالی دې زمونږ چې دی نو کامل اصلاح نصیب کړي الله دې زمونږ د زړه دنیا چې دا د تصوف مرکزی موضوع ده الله دې زمونږ د زړه دنیا صفا کړي